کم خلک محبت ډیر زیات محبت کړي په کلونو باندې یا مطلب په ورځو میاشتو باندې او بیا یو بل نه لرې لاړ شي جدا شي او بیا خپلو کې تمنا ادا کوي یا مطلب ښځه خاوند کوي یا داسې نور کسان یا خپلو کې داسې چې مینه محبت یې کړي او جایز رشته کول غواړي ورسره نکاح ورسره کول غواړي نو هغوی دا وظیفه ضرور وکړي او انشاءالله فایده به تاسو ته خامخا ضرور میلاویږي خو عمل دا دی چې 11 ورځې لګاتار د سحر لمونځ نه پس او د ماوسن لمونځ نه پس دا وظیفه کول دي څنګه سحر لمونځ کې فوراً مخ په قبله کښېنه مخ په قبله به وایي او د ماوسن لمونځ څنګه وکړي فوراً مخ په قبله باندې کښېږي چې پوره لمونځ وکړي د ماوسن مخ په قبله فوراً کښېنه هغې نه پس دا وظیفه کوه انشاءالله تاسو 11 ورځې دا وظیفه کې تاسو بس کوم کس تا نه تللی وي تا نه لاره اختیار کړې وي تا نه جدا شوي وي تا نه هغه بېلارې شوي وي تا ته به انشاءالله په 11 ورځو کې لازمي راځي او لازمي به تاسو انشاءالله واپس ملاقات کړي تاسو به رابطه ساتي کانټیکټ په دې سره داسې هم وي چې د کومو خویندو نه خاوندان خفه شوي یا د کومو ورونو نه خویندې تللي وي مطلب ښځې تللي وي چې هغې په مور کره ناستې وي او دوی سره هېڅ قسم رابطه نه کوي خصوصا تقریبا د شلو نه ډېرو خلکو مسافر ورونو داسې نورو خلکو دا رابطې وکړي چې موږ نه کور والا تللي کال وشو 2 کال وشو 3 کال وشو چې بلکل هېڅ رابطه نه کوي په هېڅ خبره نه پوهېږم چې ولې تللي دي خو بیا هم بهرحال دا وظیفه شروع کړي ضرور لمونځ ورسره لازمي دی کم کس لمونځ نه کوي دا وظیفه کوي نو اثر به نه کوي هر ټایم موږ باندې الله تعالی لمونځ هر ټایم فرض دی خو چونکې دې وظیفې سره لمونځونه هم تاسو پابندي به شي ورسره وظیفه به هم تاسو اثر کوي نو شروع کوي یا معیدو دا 1300 بار ویل کېږي د سحر لمونځ نه بس او د ماوسن لمونځ نه بس او که د هر لمونځ نه بس ویلی شي نو 313 بار وایي او د سحر او د ماوسن لمونځ به لازمي هغه 1300 بار وایي یا معیدو نو چې کوم کسان تلي الله تعالی به تا ته واپس راوتو کړي الله جل شانه دې موږ تاسو نازل شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته